په افغان پوله پرتې قبایلي سیمې ترې منګل کې تېره ورځ د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن له طرفه د یوې دستورې تابیا شوې وه چې پکې استادانو، زده کوونکو، ځوانانو، مشرانو، عالمانو او په ګڼ شمېر کې عامو خلکو ګډون درلود. د دستورې ګډونوالو ته د انټرنیشنل پبلک سکول پرنسپل سید احمد شاه، حضرت ګل استاد، د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن صدر عبدالوکیل، محمد ادریس، عطاالله خان، اسدالله، مولانا باز محمد، منار خان او ملک هاشم خان ویناګانې هم وکړې. دوی وویل چې تعلیم د هر بچي بنیادی حق او د وخت اهمترین ضرورت دی. تعلیم نه بغیر هیڅ یو قوم یا ملک ترقی نشي کولی. دوی د علاقې اوسیدونکو باندې غږ وکړو چې تعلیمي هلو ځلو کې د یوت ایجوکیشن فاونډیشن سره مرسته وکړي، ځکه چې ترې منګل د کورمې ضلع ټولو نه وروسته پاتې علاقه ده او دلته د تعلیم شرح د نشت برابر ده. د دستورې تابع کوونکو د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن صدر عبدالوکیل او ټرایبل یوت موومنټ وایس پریزیډنټ محمد ادریس ویناوه چې یوت ایجوکیشنل فاونډیشن تیرو 2 کالو نه په علاقې کې تعلیمي هلې ځلې شروع کړي چې ډیر کم وخت کې ښې نتیجې او بریاوې لاسته راوړي، خو ولې اوس تعاون او مرستې ته اړتیا لري. دوی وویل چې راتلونکي 2 میاشتو پورې دوی د ترې منګل په سیمه کې د تعلیمي آګاهۍ په نوم یو پروګرام شروع کړی. په دغه دورانیه کې دوی د مارچ میاشتې شروع کېدو سره د یوې وړیا ټیوشن اکیډمۍ شروع کولو پلان لري چې پکې به د سیمې ټولو زده کوونکو ته وړیا یعنی مفت تعلیم ورکولی شي. د پری ټیوشن اکیډمي سره سره به دوی هغه ماشومان هم مخې ته راولي چې د غریبۍ یا د څه بل څه له امله سکولونو ته نه ځي. دوی به دا شانتې ماشومانو سره مرسته کوي او د دوی پلاران به دې ته مجبوروي چې خپل بچي سکولونو ته ولیږي. د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن په علاقې کې د تعلیمي هلو ځلو په هکله د ځایي مشرانو وینا وه چې دوی به د یاد شوي تنظیم ځوانانو سره اوږه په اوږه ولاړ وي او ملاتړ به یې کوي. تعلیم اهمیت نن سبا دور کې په دې بحث کوونه عیب ګڼلی شي، ځکه چې هر سړی خبر وي. خو دا داسې علاقه وه چې بیکورډ غریب او ډېرو چاته د تعلیم اهمیت لکه څنګه په محفل کې خبرې وشوې چې یاره تعلیم مقصد صرف دا دی چې بس یو ښه نوکر شي. نه، تعلیم مقصد دی چې یو ښه انسان دنه جوړ شي. نو دوی کوم کړه وړه دي او سرګرمۍ دي فولي اپریشیټ کوو او سپورټ کوو. مختصر میسج دا چې دوی ملاتړ وسه وکړي، ملاتړ او که واسې کېږي خپل خط الوسه مالي مرسته یعنی سپورټ دا کافي دی چې لپاره انکریجمنټ چیرې تاسو مخکې عمر درپسې دا یو غوټه خبره دوی لپاره دوی کومه سایکي چې وګوري دا دوی لپاره کافي دی. څلوېښت کاله کېږي چې استاد مو خپل تجارتونه کړه او هغه د سکول ته د توجه نه ورکوله. تو هغه که تجارتونه یې کړه مو خپله لیده چې ته لوګانو خاص لا ورته هغه ته وړه د خپل هغه یې کړي دغه هغه مزدورۍ یې کړي. وړکي غریبان تعلیم کی او کمزوري شته لګه ورکی پوه شوې. وطن ډېر غربت کې دی او ډېر غریبان دي خلک پوه شوې. او نن کومه د کسان رغلي وو د کوم خلک رغلي وو دا مو ډېره شکریا ادا کوو او ډېر ښه په مینې محبت سره دوی سم خپل مرسته بخومه. د یوې پوښتنې په جواب کې چې یوت ایجوکیشنل فاونډیشن ته پند د کمې راځي او دوی د ښځو په تعلیم توجه ولې نه ورکوي، د یاد شوي تنظیم صدر عبدالوکیل وینا وه. تعلیم اهمیت نه خو څوک هم انکار نشي کړی او ښه تعلیم ورکول مطلب یو بچی ښځو ته رسول دا د دغه شي دغه علاقې کې دا کومه ماشاءالله دلته ټیلنټ ډیر زیات دی. د ټیلنټ پولیش کولو لپاره د ټیلنټ مخکې وستلو لپاره دوی ته ښې موقع پرووایډ کولو لپاره یوت ایجوکیشنل فاونډیشن ضرورت شو. موږ مقصد هم دغه دی چې هغه بچي یا هغه بچیانی چې هغه د څه وجې نه مطلب والدین غربت وجې نه یا معلوماتو نه وجې نه هغه نه خبرېږي چې مخکې لوړ شي. موږ کوشش هم دا کوو چې باغي خوري وکړو هغه د ملک نمبر ادارو ته هغه ورسوو. بلکې څنو میل فیمیل حواله سره موږ ټیک دی موږ پریارټي باندې میل دی ولې چې دلته لږ ډېر ایمیل ولا سکولونه دي خو هغه سکولونه کې هم څه مشکلات شته هغه به تاسو مشران ډیسکس کی او هغه باندې مطلب ریشي میل ولا زیات دي. نو ځکه موږ پریارټي کې دا شای خدي چې موږ میل ته توجه ورکو او ورسره فیمیل نه موږ بالکل مطلب نه خبره نه یو ته موږ خپل څومره کوشش کیږي هغه کړم دي. لکه ریسنټلی موږ صدې کې یو داسې ریپورت وشو چې یو فیمیل دی هغه کرایي واجنه سکول ته نشیت لایم دغه لکه بچو الته اوسېږي نو هغه ته بیا انول مطلب څومره خرچه کې دا
ترانسپورت سټیشنری پلس پاکټ منی هغه ټول فاونډیشن طرف موږ ورکړي دي د سره مختلف نور سټوډنټون دي هغه ته موږ سکالرشپ ورکړي دي وقتاً فوقتاً ما تاسو لیدلی کومه پورې چې د ډونیشن یا د مرستې تعلق دی نو دا خو موږ ورځ اول نه ټول خلکو ته ویلي دي چې موږ ولا کوم نظام چلیږي دا ترانسپیرنسي دی دا کې مکمل شفافیت دی موږ نه هر کس پوښتنه کړای شي تاسو سپورټ کوي څوک تاسو ته پیسې څوک درکوي لکه مخکې موږ دا خبره وکړه چې د یوت ایجوکیشنل فاونډیشن د غریب او د مالداري منځ کې یو پول دی موږ غریب نه مالداري نه پیسې راخلو په غریب لګو مطلب پهله کې موږ وګرځېدو کاندر میټینګز موږ وکړو خلکو سره میټینګونه وکړو کسانو سره چې هغه واستو د علاقې سره تعلق لرلو هغه نه موږ پیسې واخستې چې څا څومره واسو هغه موږ ته راکړي بیا بقاعده موږ یو خپل سیکریټري دی هغه سره موږ ایکسل کې شیټونه جوړ کړه نو هغه کې چې څه خرچه کیږي او څومره موږ ترسي ټول ریکارډ موږ سره شته دي مقصد مونږ دی چې دغه علاقې خلک دغه علاقې سره کوم خلک تعلق لري هغه موږ سپورټ کوي دویم نمبر خبره چې یاره موږ سره ډونیشن خلک په کومه طریقې کې نو موږ ډونیشن ډیر اسانه طریقه دی په هر طریقې کړای شي او څوک چې څومره کړای شي لکه د کې موږ څوک بوند کوونه موږ طریقې یا په ساده کې مختلف کوم مشهور مارکیټونه دي هغه کې موږ خپل چنده باکس لګولې دي د نه علاوه موږ کانټیکټ نمبر شته موږ فیسبوک پیج شته موږ ویب سټ شته دي موږ ممبرز نمبر شته دي نو په هر طریقې سره موږ سره خلک ملویدای شي پیسې رکول شي او غټه خبره ده د فاونډیشن کې چې خپل پیسو بیا پښتنه کړی شي چې راته ته مو 5000 درکړی وي 10000 مو درکړی وي هغه ته چې ته استعمال کړي د ټرایبل یوت موومېنټ وایس پریزیډنټ محمد ادریس وویل چې تر منګل په هر لحاظ ډیره رستو پاتې علاقه ده خو ولې اوس دوی د دغه علاقې پاسماندګي لري کولو او دلته د تعلیم عام کولو د پاره خپل مټي پورته کړي چې د سیمې مشرانو ملاتړ هم ورسره دی تاسو خپل نن ولیدل چې تر منګل های سکول کې اول ځل باندې تعلیم آگاهی مهم تعلیم آگاهی سیمینار وشو چې په هغه کې زیاتره د علاقې مشرانو ځوانانو او سټوډنټ ډېر ګڼ تعداد سره کثیر تعداد سره شرکت وکړو د دې مهم یا سیمینار مقصد هم دا و چې د خلکو کې دغه اویرنس راشي او زیاتره خلک کومنګو ګورو اپر کوم کې د ایریا څخه کومه د علاقې د ډېر زیاته پسمانده پاتې شوی دی او هغه وجه چې کوم دی هغه تعلیم دی او تعلیم د پوره فیسیلیټیز نشته لکه سکول هم دغه حالات ته هم دغه شونتي کوم د نږدې کوم کلی دي سرسرنګ د حقدارا د هغه سکولونو هم دغه حالات ته نو نن موږ د تعلیم آگاهی مهم مقصد دا او دا به ان شاء الله یو میاش پورې جری وي موږ به څو د کلو کې به ویزټ کو هغه سټوډنټس هغه خلک چې هغه مسالې د واجی یا د فیس نه جمع کولو د واجی یا پیسو نه لرلو د واجی چې کوم د هغه سکولونو نه پاتې شوي دي هغه بچیان به سکولونو کې داخله و چې د خلک لکسنس ایجوکیشن وکي او تاسو ته خپته ترقی او خوشاله او د امن راتلو واحد یو ذریعہ چې کوم دی هغه تعلیم دی نو دی اولې سره نن خسته تعلیم آگاهی سیمینار مهم وشو ان شاء الله یو میاشتې پورې به موږ د مهم جری وي او ترڅو پورې چې موږ د علاقې مشرمان د خلک او پیرنټس کوم دی هغه موږ دی باندې غنوي کړي کنوینس نوي کړي چې د خلک خپل بچي ایجوکیشن طرف ته وروړي دلته کې د مکمل کوم خلک دي خصوصا مشرانو طرف نه تاسو ته ریسپانس ملو یقینا سره ډیر ښه ریسپانس او ډیر زبردست ریسپانس او تاسو ولې د ملکان مشران دی علاقې څخه کوم نمائندگان دي هغه هم دی پروګرام کې او دی مهم کې مونږ سره پورا حصہ اخیستلو وعده وکړه او ان شاء الله دی مهم کې به مونږ سره وي شانه بشانه به ویلوړ